یو روایت کې راځي نبی علیہ السلام سره یو زنانه او په قافله کې په اوښه باندې ناسته وه، هغې اوښې ته خیرې وکړې. خیرې نبی علیہ السلام وفرمایل دا زنانه به زموږ سره په دې قافله کې نه ځي، دا به نه ځي، دې اوښې ته خیرې وکړې، دا لعنتي ښځه ده، دا به زموږ سره په دې قافله کې نه ځي. علي رضی الله تعالی فرمایي مسند احمد کې دا روایت موجود دی، وایي د فتح مکې په موقع باندې چې کله مونږ مکې مکرمې ته داخلېدلو اول رانه نبی علیه الصلاة والسلام روان، د ټول لومړی نبی علیه الصلاة والسلام. ومونږ چې مکې مکرمې ته داخلېدو نو په لاره کې یوه سپی وه او خپل بچي پې لګیا و، هغې نه پی رودل، د سپی خپلو بچو له پی ورکول. وی څنګه چې موږ هغې ځای ته ورسېدو نبی علیه صلات وسلام په ځای ودرېدو او اواز یې وکړو خبردار کافره ګورې مخکې رانه شئ، ودرېږئ ودرېږئ. په لاره کې یوه سپی ده چې بچو ته پی ورکوي، ګورې ودرېږئ په ځای باندې. الله او نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمایي لار بدل کئ، ځکه تاسو په اسونو باندې را روان یئ، نو دا سپی چې اسونه ویني وبه یېرېږي نو بچو ته به پی ورکول بند کړي، لاړه به شي د بچو نه. لاره بدل کئ، لاره په بلې لار ته ځئ، په دې لاره مه راځئ. او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام دوه صحابه کرام دغې سپی ته ودرول، وی تر هغې پورې تاسو دې ته ودرېږئ چوکیداري کوئ تر څو چې دې خپلو بچو ته پی نه دي پوره کړي، چې ګوره یو ملګری په دې لار باندې را نه شي، تاسو ودرېږئ صحابه کرام ته به بل لار اړوئ. موږ د هغې پیغمبر نوم اخیستونکي یو چې هغه په ځناورو باندې دومره مهربانه، په ځناورو باندې. الله الله مونږه تاسو به لیدلي په سړکونو کې که نه په ګاډي باندې یو تن سپی وي، اکثر داسې ظالمان مې پې لیدلي دي چې هغه قصدن پې دا سپی وي په ګاډو باندې، داسې ظالمان مې لیدلي دي. نو چې په ګاډي باندې ووي نو په سړک کې مړ پروت او نور ګاډي پې د پاسه ځي راځي، دومره هم څوک نه چې هغه د خپې نه ونیسي سیټ ته یې راوکاږي. تاسو به لیدلي که نه سپي چې په سړک کې مړ پراته وي څوک یې سیټ ته کوي، ګاډي پې د پاسه خېجې ځي راځي، دومره په چا کې رحم نشته چې د خپې نه ونیسي او سیټ ته یې راوکاږي چې دا خو زیروح څیز دی، دا خو سا واله څیز دی. الله نو نبی علیہ الصلاة والسلام په ځناورو باندې دومره ترس کړی، دومره ترس کړی دی. یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلاة والسلام سره یوه زنانه وه په قافله کې په اوښه باندې ناسته وه، هغې اوښې ته خیرې وکړې. خیرې نبی علیہ الصلاة والسلام وفرمایل دا زنانه به زموږ سره په دې قافله کې نه ځي، دا به نه ځي، دې اوښې ته خیرې وکړې، دا لعنتي ښځه ده، دا به زموږ سره په دې قافله کې نه ځي. دومره نبی علیه السلام په هغې زناور باندې خفه شو چې دې اوښې ته خیرې وکړې، دا په دې قافله کې نه ځي. دا د نبی علیه السلام تعلیمات دي مونږ ته چې د زناورو سره دومره رحم کوئ، په زناورو باندې دومره ترس کوئ. امام غزالی رحمه الله چې وفات شو نو چا په خوب کې ولیدو، وی غزالی الله تبارک وتعالی خو بستا ډېر لوی استقبال کړی یې، ځکه تا خو د الله د دین ډېر لوی خدمت کړی دی، نو الله خو بستا ډېر لوی استقبال کړی یې. امام غزالی رحمه الله ورته وفرمایل وی او
الله تبارک وتعالی را باندې فضل وکړو، په خپل فضل سره وبخله، فضل را باندې وکړو او د جنت نعمتونه راته را نصیب کړو، د جنت نعمتونه راته را نصیب کړو. په کوم عمل باندې الله تبارک وتعالی وبخلی؟ امام غزالی ایمان د الله تبارک وتعالی نه پوښتنه وکړه چې الله تاسو په کوم عمل باندې وبخلم، په کوم عمل باندې وبخلم؟ وی الله تبارک وتعالی راته داسې عمل یاد کو چې هغه زما په ګمان کې هم نو چې دا نیکی ده، په هغه عمل باندې الله زما مغفرت کړی دی چې زما په ګمان کې هم نو چې دا ما څه کړې ده، نیکی کړې ده. امام غزالی رحم الله لیکي و یو ځل می کتاب لیکو، کتاب نو کلم می په دوات کې پوری کو، داسې می روچت کو مخکې، اوس خو دا پینونه دي سیارې پکې مخکې به اوس زموږ د یادو خبر د کلمونه او دواتونه به نوی کلم می په دوات کې پوری کو، د هغې په دې سر پورې دا صحیح و، ما پې خط لیکو، خو چې داسې می روچت کو نو ډایرک ورله مچ راغی، د هغې کلم په څوکه باندې مچ کېناستو، هغه سیاهي و نه هغه سکل شروع کړو. وی ډېر سخت د ګرمۍ موسم و، ما دا کلم داسې لګونی و، ما ویل چې دی به تږی شوی مه که چې دا صحیح ترې وڅکي. خیر ده کو صحیح ترې وچه شوه چې بیا به یې په دوات کې پورې کړمه نو. هغه کلم مې داسې نیولی و حتی تر دې پورې چې هغه مچ هغه صحیح وڅکله والوتو. وی چې هغه والوت هسې زما دې زړه کې یو خوشحالي غونته راله چې زه په مچ خو مې اوبه وڅکولې که نه. وی بیا مې هغه کلم په دوات کې پورې کړو، خط لیکل مې شروع کړو. وی په ورځې د قیامت مې د الله نه پوښتنه وکړه چې الله تا زما په کوم عمل باندې مغفرت نصیب کو؟ وی الله تبارک وتعالی راته دا عمل یاد کو چې ای امام غزالی یو ورځ دې خط لیکو، په کلم په څوکه د سیاهي راغستې وه، هغې له یو مچ راغی او د هغې نه اوبه څکلې، تا ورته صبر وکړو تر دې پورې چې هغه موړ شو. تا زما په یو کمزوري مخلوق رحم کړو، نن ما په تا رحم وکړو، مغفرت مې دې وکړو، نن ما په تا رحم وکړو، ستا مې څه وکړو؟ مغفرت وکړو. امام غزالی رحم الله فرمایي په هغې ټیم هم زما په زړه کې دا نه و چې دا چېرته زه غټه نیکي کومه. وایي ما وایي چې بس مچ دی او سایله راغی پرېږده و چې وڅکي، زه به بیا کلم دی پورې بیا کوم په سایه کې نو. دومره الله مهربانه ذات دی او دومره الله تبارک وتعالی په خپل مخلوق باندې څه کېږي؟ خفه کېږي. دومره الله په خپل مخلوق باندې خفه کېږي. به هر حال د الله په مخلوق باندې رحم کول، په یو بل باندې رحم کول، د یو بل سره ښکلی ژوند تېرول، د خوشحالۍ ژوند تېرول، یو بل ته مینه محبت ورکول، د یو بل ته پیغورونه، یو بل ته تکلیف ورکول، دا هیڅ ژوند نه دی. زمونږ حالت خدا رسېدلی دی که نه چې کو په کور کې په یو ورور باندې تکلیف راشي نو هغه د بل ورور نه پټوي، ځکه یې پټوي که نه وایي سبا راته دی دا په نوڼۍ باندې ږدي، زه کو ترې قرض پیسې اخلم نو سبا یې راته په چند باندې دا خبره دی ګرځوي. حتی در دې پورې چې ښځه خپلې خبرې د پلار کور خبرې خاوند ته نشي کولی، ځکه که هغه ورته وکړي که نه نو سبا یې ورته د خاوند وایي که نه ما درته نه وایي چې ستا د پلار کورنۍ چې دا هېڅ خلک نه دی، ما خو درته نه مخکې نه دا خبره کړې چې دا هېڅ خلک نه دی. سبا ورته د هغې خبرې نه پیغور جوړوي، دا نه دی چې د هغې په درد کې د هغې سره شریک شي. نو په ګاونډ کې که د یو تن ډېر سخت ضرورت وي خو بل ته نه وایي، بل کلي ته پسې ځي او هلته چاته وایي یاره ما له لږې پیسې راکړه، خو په ګاونډ کې نه غواړي. ولې؟
ځکه که دنه پیسې غواړي نو اول به د ښځې سره مشوره کوي او بیا به د لسو دوستانو سره مشوره کوي او بیا به ګیر چاپېر وي چې هلکه پلانکي رانه پیسې غوښتې نو ویسلی د ده نه غواړمه که چېرته بل کلي کې به د چا نه وغواړمه بل کلي کې به د چا نه وغواړم نو به هر حال د خپل د یو بل د تکلیفونو نه خوند اخیستل د یو بل سپکاوی کول دا د مسلمان شان نه دی دا د مسلمانۍ خلاف ده دا د انسانیت هم خلاف ده د انسانیت هم خلاف ده به هر حال انسانیت دا دی مسلمانی دا ده چې موږ په مشکل کې یو بل ته لاس ورکړو یو بل روچت کو د مصیبتونو نه په دې باندې به انشاءالله زموږ زړه ته هم سکون وي او د الله په دربار کې به سرخرو هم یو الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین دا چې خسته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله ولغزیز خسته واقعګانې او بیانات ملاویږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېر مننه والسلام